الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بالکل زه نن راغلی وم دلته چې کوم دی د انتظاماتو جایزه مې اخیسته. الحمدلله چې زموږ د صوبایي چې کومه انتظامیه ده د خیبر پښتونخوا د هغې طرفه د دې بھرپور سپورټ شروع دی چې څنګه ما هدایت کړی و چې د افغان خویندې ورونه زموږ مېلمانه دي دلته او د دې عزت او په وقار کې پکار نه دی چې فرق راشي. نو الحمدلله ټول لګیا دي، خو دلته چې کوم دي د نادرا د طرفه یو ایشو دغه روانه ده چې د کاونټرې کمې دي، 22 کاونټرې دي او د دې دا مطالبه ده چې دا ریچارج شي. نو ان شاء الله تعالی اوس به زه ځم، زه به ډي جي سره هم خبرې کوم او نور چې کوم د دې مشران دي هغې سره به هم خبرې کوم، دا به ورته چالیز کوم. مونږ کوشش دغه هم کوو ځکه چې د نورو علاقو نه والنټیر دي خلک را روان دي، که هغه د نور پروینسز نه دي که د ضلعو نه دي، دلته برډن زیاتېږي. نو مونږ به کوشش کوو چې په مزه چې دلته برډن هم زیاتېږي، دلته زموږ د خویندو وروڼو ته تکلیف هم نه میلاویږي. نو کوشش کوو چې کوم نور څلور سپاټس دي په هغې باندې د نادرا چې کوم رجسټریشن کیمپس دي هغه ورته ولګو، کاونټرې ورته زیاتې کړو چې دې خلکو ته تکلیف نه وي. ګورئ جي دا چې کوم دی نیشنل پالیسي ده، دا د انټیریر منسټري طرفه وي او دا د صوبې سره نه راځي، دا د وفاق سره راځي. او د وفاق طرف نه چې یو نیشنل پالیسي راشي نو بیا چې کوم د صوبې انتظامیه هغه مجبور وي چې هغه پالیسي به مني. خو زموږ یو دغه پالیسي چې کوم دی دې باندې موږ څوک هم راباندې قدغن نشي لګولی چې دا زموږ خویندې ورونه دي او د دې بېعزتي او د دې بېحرمتي دا د صوبې خیبر پښتونخوا د حکومت بېحرمتي او بېعزتي ده چې زه کله خبر شوم چې دلته لږه سختي راغلی ده ځکه چې د انټیریر منسټري د طرفه سختي وه. نو ما په همغه ورځ باندې اکشن اخیستی و چې کوم چا خلاف کاروایي شوې وه هغه ټول ما په خپله باندې چې کوم دي د هغه ځایونه وزټ کړی و چې زموږ کوم ماشومان په تکلیف شوي وو، کوم خویندې ورونه په تکلیف شوي وو. مونږ کوشش دغه کوو چې دې خلکو زموږ سره دلته 50 شپېته کاله تېر کړي دي، دا چې کوم دي تقریبا زموږ ټول پښتانه دي، زموږ راسره کلتور یو دی، زموږ راسره چې کوم روایات دي دغه یو دی، زموږ راسره ژبه یو ده، زموږ راسره الله او نبي یو دی. نو مونږ کوشش دغه کوو چې دغه خلک چې کوم دي په یو صورت باندې په تکلیف نشي.